چې کم سړی منځ کوي کنه صحیح منځ اگر کدی ګناه کوي دا منځ به یو ورځ د دې ګناه نه منع کي دا منځ به د ګناه نه منع کي ځکه قرآن کې الله وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر دا منځ چې دی دا بنده منع کوي د بې حیایي او د بدو کارو نو منځ لویه فریضه ده او اهمه فریضه یوه خبره ځان سره یاد ساتو نارینه او زنانه چې کله د یو څیز ټکراو د مونځ سره راشي نو مونځ ړومبې کوئ لکه ستا میلمانم رالو د مانځه ټیم دی نو مونږ وایو دا ډوډۍ خورو بیا به دا مونځ وکړو زنانه وایي ړومبې ډوډۍ تیارو بیا نه ړومبې مونځ کوو بیا به ډوډۍ وخورو پلانکی کار باندې زما نه ړومبې مونځ کوو بیا به سفر شروع تاسو خیال یې کنه مونږ په لاره په سفر هم روان ورګه دې جومات کې مونځ کوو ورګه دې جومات نه ړومبې به مونځ کوم بیا به سفر کوم مونځ له نیټې وټې مه ورکوئ په ټولو عملونو کې الله ته خوښ عمل کم یو دی ما ته وښیه ټولو عملونو کې خوښ عمل الله ته څه دی د دواړو جهانو سردار ړومبې کلمه د خولې نه ووتله الصلاة علی وقتها په خپل وخت باندې مونځ کول په ټولو عملونو کې الله ته دا خوښ عمل دی مونځ په خپل وخت کول الصلاة علی وقتها مونځ په خپل وخت کول په ټولو عملونو کې الله ته دا وخت وی دا الله حبیب بیا پسې الله ته کم خوښ دی نبی علیہ السلام ورته وفرمیل د مور او پلار سره احسان مور او پلار سره ښه سلوک فرض مونځ په خپل ټیم کول او د والدینو احترام کول د مور او پلار سره نیکی کول د مور او پلار سره ډیره گزاره کول ډیر احسان ورسره کول او دا دعاګانو کې بیا وروستو د هغې ثمرات را روان نو د مور او پلار سره فرض مونځ په ټیم کوه او د مور او پلار سره چې درنه څومره کیدی شي د ښه سلوک کوه ښه روابط په جی سره اواز کوه امی جی وایا ابو جی وایا ښکلې خبرې ورسره کوه ځکه ته راکوټې وې دي تا سره ډېرې ښکلې خبرې کړي تا ژبه ماته کړې وه او دوی به تا سره ډېرې ښکلې خبرې کوي او دې ژبې ته او دې ته دا مور او پلار ډېر خوشحالېدل او دې وجود ته دا مور او پلار ډېر خوشحالېږي دې ماشوم ته وایي دی به زما سهاره ګرځېږي دی به زما په نقش قدم رواني